امام قرطبی رحمه الله یو واقعه لیکلې ده، وی د اشعریینو قبیله مسلمانه شوه، هجرت یې وکړلو. نو چې هجرت یې وکړو حالات رال، ځکه هجرت والا نه ټول سامانونه مکه کې پاتې شو، دکانونه سامانونه پاتې شو، په پټه باندې به خلک راتله. نو ځان سره ډلې ډلې سامانونه نه شو وړی، ځکه کفارو به ګرفتارول، هر څه ترې پاتې شو چې رال. نو یو ځل چې کوم دی اشعریین ډېر زیات اوږي شو، یو کس یې د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کې ولېږلو. هغه چې لاړې نبي علیه الصلاة والسلام د دې آیات تلاوت کو، وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. وی څومره زنده سر چې دي الله دوی له رزق ورکوي. هغه شری وی زه ډېر زیات ملامته شومه، وی ما چې زه پیغمبر نه سوال کومه، هغه به وایي تا دا تلاوت وانه اورېده چې دا ټوله ذمهواري الله را کړې ده. وی زه واپس رالمه، خپل ملګرو سره میلاو شومه، وی هغه ویل چې څنګه چل دی؟ وی ما ورته ویل غم مه کوئ، زمونږ بندوبست وشولو، بندوبست وشو. وی هغوی ویل چې نبي علیه السلام له تللی نو هغه به ورته څه واده اراده کړي، اوس به مال راورسېږي. هغوی په دې تمه ناست وو، دا اوس ځان سره کریرې وي، وی یا الله ستا پیغمبر وایي چې ته رزق ورکوونکې، موږ ته د رزق ضرورت دی، ته موږ له رزق راکړې. لږ سات پس چې کوم دی یو لویه کاسه، عربی کې هم کاسې ته قصعه وایي، کاسه دا د عربۍ ټکې ده، کاسه موږ هم ورته کاسه وایو عزتمندو. نو یو لویه کاسه یو سړي راوړله او هغه ټولو اشعریینو وخوړله، چې لږه پکې پاتې شوه هغې نبي علیه السلام له واپس ولېږله چې جي ستاسو ډېره مهرباني او تاسو موږ له دا خوراک راولېږلو. نبي علیه السلام ورته ویلې ما خو نه دی درلېږلی. نو هغه اشعري ورته بیا ټوله قصه بیان کړه چې زه دوی راولېږلم، زه دلته رالم، تا آیات ویلو نو زه واپس رالم. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ذلک الرزق رزقکم الله الله. وی دا هغه رزق دی چې الله تاسو ته د خپل دربار نه در رسولی دی. نو الله رب العزت رزق را رسوي او عجیبه طریقو سره را رسوي. تاسو ګورئ موسی علیه السلام سره چې کله بني اسرائیلو هجرت وکړلو او هغوی د سمندر نه عافیت سره واوړېدل، وادیتي یو میدانو، شړشبړ میدان، هلته دوی وو. نو موسی علیه السلام ته وایي ای د الله رسوله دلته خو دکان بازار اس درک نه لګیږي، الله رب العزت به وایي تاسو له رزق درکوي. الله رب العزت ورته من و سلوا جنتی یا آسمانی یا غیبي خوراکونه مقرر کړه. او څه به په اونو باندې به چې سار راپاڅېدو داسې چکی چکی عزتمندو د فالودو په شان باندې به شیرین خوراک تیارو، د فالودو په شان باندې چې اوبو کې به یې واچولو شربت به و چې همداسې به یې خوړل لکه فالوده چې خوري. او دا شان عزتمندو چې بل سیس کې به دې واچو بل شی به ترې جوړ شو، رنګونه به یې بدلول او بټیر او مړزان به داسې وو چې تا به رانیول تښتېدل به نه به دې خوړل. خو انسانان کمزوري دي، هغوی هم بیا دغه شروع کړو، ویل څه پته لګېږي سهار له به یي که نه یو څو دانې ته سیټ ټکه. نو د هغې د وجې نه بیا خوراکونه خرابېدل شروع شو. ګنې مخکې به دا خوراکونه نه خرابېدل. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي که چېرته بني اسرائیلو خوراک ذخیره کړی نه وی چېرته به هم خوراک نه خرابېدی، دا د هغوی د وجې نه دا اوس خرابېږي. بیا پیغمبر پاک ته وایي موسی اوس به څه کوو، موږ ته چې کوم دی د سر چپر نشته دی او کور جوړول خو ګران کار دی. نو الله رب العزت پې چې کوم دی د ورځې به چې کله به نور راوخته ورېځې به د پاسه د سر د پاسه راوستې، ښه مزېدار سوری به شو. اخوا دېخوا نورو ځایونو کې به نور وو او د دوی د سر د پاسه به سوری وو، لکه چترۍ چې سړي په سر نیولې. بیا ورته وایي چې د اوبو بندوبست نشته، ځکه د سمندر اوبه څوک نشي څکلی، هغه تروشي وي. نبي موسی علیه السلام ته الله وایي ته ووهه په دې امسا باندې دا یو کاڼی چې کاڼی پې ووالو عزتمندو 12 چینې پکې راووتې. 12 چینې ولې؟ ځکه 12 قبیلې وي. الله ته پته وه چې شی به زه ورکړم او جنګ به بیا خپلو کې کوي. نو دې وجې نه بیل بیل سبیل یې وله جوړ کړو چې یو بل سره چېرته جنګ ونه کي. نو دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت هغه خلکو ته په داسې میدان کې رزق ورکو. یو ځل الله رب العزت رزق څنګه ورکوي؟ الله رزق څنګه ورکوي؟ یو ځل یو ډاکټر صاحب هغه خپلې ښځې بچو سره چېرته پهاړي علاقې ته چکر له لاړو چې ګرځېدل را ګرځېدل. دې دوران کې د دې دا ماشومه لور وی خپل پلار ته پاپا ماما وایي دلته چې کوم دی یو ښایسته کاڼی پروت دی، هغه زموږ ډرایینګ روم سره ډېر زیات
میچینګ خوري ډېر ښایسته دی زموږ د ډرایینګ د بیټک چې کوم دغه دی رنګ روغن دی هغه د کاڼي په شان دی نو دا کاڼی به موږ ځان سره یوسو هلته به هغې د ډیکوریشن دپاره کیدو هغوی هم چې وکتلو ویلو واقع ډېر ناشنا کاڼی دی او زموږ ډرایینګ روم کې به ډېر خوند کوي دوی دا کاڼی راواغستو په ډرایینګ روم کې چې کوم دی د شیشې د میز د پاسه کېغوستو ډېر ښایسته لوک به ورکو خلکو به تپوس کوو چې دا پلاني غر نه موږ راوړی دی 2 کاله بعد د دې ښځې صفایي کوله چې صفایي کوله هغه کاڼی د میز نه لاندې را پرېوتو ټک چې مات شو چې کاڼی مات شو عزتمندو قسم په الله چې په هغه کاڼي نه یو چینجې راووتلو ژوندې چینجې ترې راووتلو د کاڼي نه 2 کاله هغه کاڼی دلته پروت دی نه پې چا اوبه د پاسه اچولي نه په بل شی اچولی دی د شیشې څه طریقه نشته 2 کاله پورې هغه چینجې پروت موسی علیه السلام سره هم داسې شوي موسی علیه السلام چې کله ځنګل کې روان و اور ښکاره شو الله ورته ویلې دا ځې ما راجوخ شه نبوت مې درکو وایي زه اوس لاړ شه فرعون له ویل یا الله دا بچي ویل دا پرېږده شابسې لاړ شه تبلیغ کوه هلته چې لاړې انسان دی بشري تقاضي دي ذهن کې رال چې زما هغه ښځه به څه حال کې وي الله رب العزت ورته مخامخ یو کاڼی پروت وي دا کاڼی ووه چې کاڼی ووالو بل کاڼی راووتو ویل ووه بل کاڼی راووتو دریم کاڼی چې ووالو منځ کې پکې چینجې راووتلو او شنه پاڼې په خوله کې نیولې وه وما من دابة في الارض الا على الله رزقها د هر یو زنده سر رزق الله رب العزت په خپل لاس او خپل ذمہواری کې لیکلی دی هلکه موږ به ورته یاد یو که نه زما کور به ورته معلوم وي که نه یعلم مستقرها ومستودعها کوم ځای کې که ته عارضي اوسېږي او که پوخ اوسېږي که مستقل علاقه دی ده که عارضي پته دی ده الله وایي ما ته ستاسو دواړه پتې معلومې دي غم مه کوه دلته خو یو سړی شفټ شي که نه چا سره واده کاته لکه سړی څه شو بس وایي پرېږده غریب لی ورکړه ما ته سړی نه دی معلوم الله وایي زما ستاسو عارضي او مستقل ټولې پتې ما ته معلومې دي غم مه کوئ ما نه څوک نه پاتې کېږي حضرت علي رضی الله تعالی عنه نه یو ځل چا تپوس وکړو وایي تاسو وایي چې الله ارض کې رزق ورکوي او هر چا له رزق ورکوي نو که یو سړی داسې ځای کې بند شي چې د څلورو طرفونو نه مکمل بند دي لکه یو ډبې شان نو بیا به دله رزق د کوم ځای نه راځي او په کومه لار به راځي ځکه لار نشته سورې نشته دروازه نشته نو د کومې نه راځي وایي چې په کومه لار باندې دی انسان له مرګ راځي هم په مقه لار به ورته الله رب العزت رزق هم رسوي د مرګ نه څوک پټېدی شي نه نو چې مرګ دله راځي نو هلته به تعالی رزق هم راځي چې مرګ هم الله در رسوي رزق هم الله در رسوي که سړی وایي چې هلته اسباب نشته الله به دې بغیر د اسبابونه ساتي که نه څه خبره د اسباب هم الله پیدا کړي د اسبابو سره د انسان دا کنیکشن هم الله پیدا کړي الله به د اسبابو کنیکشن ختم کړي لکه دنیا کې موږ کاروبار کوو موږ ته میلاویږي په جنت کې به ته کاروبار کې نه نو بیا خو سړي سوال راځي که نه چې هلته خلک دا غنم نه کري نو دا به د کوم ځای نه راخېږي دا خو هلته هم بیا دا سوال راځي نه الله به دله رزق درکوي یو ځل عطاالله شاه بخاري صاحب ته چا وویل یو هندو یا یو بل غیر مذهب غیر مسلم چا ورته وویل وایي تاسو وایي چې په کوم کور کې سپی وي هلته فرشتې نه راځي نو زه په کور کې سپی ساتمه نو زه به نه مرمه فرشتې به نه راځي د خیر فرشتې هغه ورته غم مه کوه تاله به د سپو والا فرشتې راځي چې کومه فرشته ستا د سپي نه سا اړي او مقه فرشته به تا نه ځالي د سپو والا خو راځي که نه سپی خو به مري که نه وایي مقه د سپي والا فرشتې به تاله راځي او تا نه به سا وباسي نو بهرحال عزتمندو رزق الله رب العزت لیکلی دی او دا هر چا ته میلاویږي او د دې ډېر زیات واقعات دي یو کوردي یو واقع علماو لیکلی ده و یو کوردي انسانو کورد قبیلې والا د کورد قبیلې والا یو کسو او هغه به غلا کوله هغه سره پوره ټیمو یو ځل یې غلا کوله یو ځای کې ناستو نو داسې کتل بعض وخت هغه خو به د قافلو به خلکو انتظار کو چې قافلې به نه وي خپلو کې به یې ګپونه لګول سیټ ته به ناستو خوراکونه به یې کول دې دوران کې دا ګوري یو سیند غاړه ده هلته 3 ونې دي 2 ونې شنې دي یو بالکل اوچه ونه ده خشک ونه ده دا ګوري یو مرغۍ ده بار بار د دې شنې ونې نه پاسېږي اوچې ونې ته ځي بیا کله دې شنې ونې ته ځي دا حیران شو چې آخر 10 پیرې تقریبا داسې کارو شو چې دا څه کېږي
نو اخره کې د وکتل چې دی اوچونه کې څه دي دلته نه دا خوراک اوچت کی اول ته لاړ شي هغې له کېدای شي هلته به جاله وي او د دې خپل مارغان بچي به وي هغوی له به خوراک ورکوي وایي هلته چې لاړی ویې کتلو نو یو لوی مارو او په هغه ونه کې ناستو او هغه په سترګو باندې ړوند و هغه عزتمندو الله رب العزت د دې مارغه د وجې نه د به خوراک واغستو او هغه ړوند مار په خوله کې به یې واچولو الله هغې ته رزق ورسولو نو دا کوردي سړی په جړا شو او ملګرو ته ولې جاڼې وی ملګرو سوچ وکئ سوچ وکئ دا مار ضرري شی دی زمونږ پیغمبر وای چې مار دی ولیدلو وجنې یو ضرري شی دی دا مار د دې مرغیم دشمن دی د دې پرندیم دشمن دی د دې بچیم خوري دام خوري د هر چا دشمن دی چې کم الله د دې مارغه په زړه کې د دشمن د پاره رحم واچول او هغه له خوراک ورکوي نو زمونږ په سینو کې خو توحید پروت دی کلمه د الله پرته ده نو داسې انسانانو له به الله رب العزت ولې حلال رزق نه ورکوي او موږ لګې یو په حرامه طریقه باندې د الله نه رزق ګټو نو اقاله دا آوازونه شروع کړو یا الله معافي واپسی یا الله زستا درته واپس رالما ما معاف کې بیا ملګرو ورته ویلي زموږ به د رزق څه بندوبست کېږي موږ خو ټول عمر غلا کړې ده موږ خو په کار روزګار هم نه پوهېږو وایي ځئ چې لاړ شو ټول نه اول توبه وکړو بیت الله ته احرامونه یې وتړلو او لاړ حج عمرې له روان شو په لاره کې په یو قبیله وه هلته دا ایثار شو چې هلته ایثار شو یو بوډۍ ښځې اعلان کولو د دې کوردي سړي نوم یې باقاعده اخیستو وایي فلانې سړی په قافله کې شته پلانې سړی په قافله کې شته دا ورپاسې د ویل ترور زیمه ویل راشه ویل څه خبره ده ویل زما زوی مړ شوی دی او د هغه څه سامان دی تاسو لی در کومه ویل موږ لی ولې راکې او زما نوم درته چا وښودو ویل قسم په الله 3 ورځې وشوې 3 ورځې زه الله یا د الله رسول زه په خوب کې وینم ما له راځي او ما ته وایي چې پاسېږه اکم سامان او هغه څیزونه چې پراته دي فلاني کوردي سړي لی ورکا یو غل سړي په الله باندې خیرت وکړلو الله رب العزت د بل کلي ښځې بوډۍ ښځې په ذهن کې واچولو دوی له د رزق بندوبست وکړلو نن مسلمان خپل مسلمان ورور په چاړه الالۍ او پیسې تې د جب نه وباسي پهله خو به داسې وه زه جوړه کې ورسره دوکه وکړله سامان یې پې خرڅ کو دوکه وکړله دا خو ډېر عمر موږ بیان وکړو دا خو چا نه پرې غوستو اوس حال دې ته راورسېدلو چې یو مسلمان په لاره رواني او بل مسلمان په پستول او په ریوالور او دغه رنګې په تمانچه باندې اولي عزتمند او د جب نه وله پیسې وباسي پرون ابل ورځ زمونږ په شیخ آباد علاقه کې عزتمندو یو پیواله غریب سړی خپل در ګودر هغوی پرېږدي او هغوی ځان سره په مغه دوکان کې سملي د شپې ناوخته پورې دې دپاره وي چې څه غریبانانو دپاره که چېرته سبزۍ دوکان بند دی پیاز ټماټرو دوکان بند دی که د چا بچی جاړي که د چا ته د خوراک ضرورتي نو زپۍ به ورته میلو شي دا هم یو رزق دی ماسته به ورته میلو شي ناوخته پورې کار کوي بل مسلمان راځي او هغه په تمانچه باندې اولیم او پیسې هم ترې اخلي او تښتي دا یاد لرئ عزتمندو 2 ګناهونه داسې دي چې دا کله انسان کوي په دې وخت کې د کې ایمان نه وي دا ایمان د د سر د پاسه یو چې کله انسان غلا کوي په غلاګر سړي کې د غلا په وخت کې ایمان نه اگر چې هر څومره درجې والا مسلمان دی دویم زناکار سړی چې په کوم وخت کې زنا کوي په دې وخت کې په ده کې ایمان نه نو سوچ کوه چې غلاګر سړي له په دې حالت کې مرګ رالو یا دا غلاګانې کوي مرګ رالو او یا زناکار سړی زنا نه پرېږدي په دې حالت کې له مرګ رالو نو عزتمندو خپل عاقبت ته سوچ کول پکار دي الله رب دې موږ او تاسو ته معافي وکړي او الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي او الله دې زموږ نه راضي شي سنت کوئ